السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان زه یم هدایت الله ګل تاسو ته حاضر یم د سونو پښتونخوا په خبر سټوډیوز د نیخ پنیغه زمونږ غږ اورئ شي روینه د فیسبوک د لارې هم تاسو مونږ کتی شي اوریدي شي په پروګرام کې شاملې دي شي نن خو خامخا پروګرام کې را شامل شي نور کله خو دا وی چې خبرې وي سخت خبرې وي ګرانه خبرې وي حساس موضوعات وي نن سبا خو د جشن ماحول دی د جشن سما ده او په ټول وطن کې لګیا دي خلک ښه ریلیکس خلک ښه خوشحاله خلک ښه مطمئن پاکستان مخکې جنگونه کړي دي او څنګه په دې مغربي بارډر باندې خو د ډېر مودې نه جنگ جاری دی او دا ډزو سره پاکستانی قوم عادت ته خو چې کومه خوشحالي د بھارت شکست پاکستان لور کوي دا د دنیا په یو میچ کې په یو جنگ کې په یو جدل کې نشته څنګه چې هغې ته مونږ ازلي دشمنان ښکارو داسې به موږ ته ښکاري ځکه چې هم بھی آدمی ہے تمہارے جیسے جو تم کریں گے وہ هم کریں گے نو دا د چې څه وکړلو نو بس هغه شانتي خو سره وشو خو خبره نږدې پاتې نه شوه او لوکل پاتې نه شوه هغه پښتانه ټپکې کوي چې د لیونو سره مې کور دی او هر خبره مې کوټې ته خېجوي نه نو موږ سره چې چا لیونتوب کول او مودي ځان ډېر لیونی کړی او د هغه هندوتو او د هغه آر اس اس او د هغه را او د هغه یو شي او بل شي ځان ډېر لیونی کړی نو هغه داسې کوټې ته وکتل چې په ټوله دنیا کې جنډه ده تماشه ده ټوکې دي خنداګانې دي او نوې سوالونه دي نوې جوابونه نو د هغې سره خو جواب شته نه ځکه چې هغې خو شکست وخوړو چې کم قوم شکست وخوري کم لیډر شکست وخوري بیا داسې شکست فاش نو ټوله دنیا لګیا ده د پاکستان د فوج د پاکستان د ایر فورس د پاکستان د قوم د پاکستان د مهارت د پاکستان د صبر و تحمل د پاکستان د تدبر د پاکستان د پلانینګ د پاکستان د دوستۍ د پاکستان سحر سبا د حملې او بیا د پاکستان د اپریشن مارکه حق او بیا بنیان المرصوص دا ټول هغه خبرې دي چې دنیا خو به دا کوي او نن وزیر اعظم صاحب سیالکوټ کې دی او هغلته کې لګیا دی د فوجیانو سره د افسرانو سره خبرې اترې کوي او ډېر په ټوکو ټکالو انداز کې په ډېر ریلیکس ماحول کې خبرې اترې کوي مبارکۍ هم ورکوي خوشحالۍ هم کوي او د هغوی جذبه او د هغوی کارنامه او د هغوی خدمات ستایي هم او پکار هم ده چې مونږ د هغې خلکو خدمات او د هغې خلکو جذبات او د هغې خلکو شهادتونه او د هغې غازیانو کارنامې وستایو څوک چې د وطن دپاره لګیا وي دسخطونه کوي په وراثتونو دسخطونه کوي چې او مونږ لاړو او مونږ د دغه خلکو د موجودګۍ او د هغې د خلکو د ملک دننه چې کم اهداف مقرر دي دا به په نښه کوو که خپل وطن ته رالو خو رالو که را نغلو نو بیا به مونږ په قامي جنډو کې انغاړل خپلو کورونو ته خپل ابایي قبرستانونو ته ولېږي او پاکستاني جنډه به په هغې ولاړه وي چې دا خلک د وطن په نام شهیدان دي نو هغوی خو خپل ځان وښولو خپله برخه کار یې وکړو اوس پاتې شوه د نور کام خبره او د نورو خلکو خبره بله یو ټپه ده وی راځه چې دواړه سره تختو او نورې خبرې به جرګې هواروي نه نو اوس جرګې مرکې شروع دي او جرګې مرکې کېږي جرګه خو د هغه لومبنۍ شپې نه شروع چې درخواستونه یې وکړل او بیا امریکي صدر ټرمپ چې کوم دی هغه مداخلت وکړو براه راست او بیا ریکویسټ یې وکړو او جنګ چې کوم دی نور مه کوئ اول اعلان کې ویلي مو چې زموږ د هغې جنګ سره څه سروکار چې زموږ سره څه لین دین نه وي او بیا پوه شو چې کیسه سخته شوه او پاکستان خو په رښتیا باندې چې کوم دی نو رد عمل ورکړو او رد عمل هم داسې چې بنیان المرصوص سیسه پلای دیوار نو بیا د هغې نه چا سره جواب او نه د هغې چا سره تمه وه نه توقع وه چې دا دومره سخت جواب هم څوک ورکوي ګاونډ دی لږ لاس چې کوم دی نو شپږ ساتل پکار دي ځکه چې ګاونډ دی ګاونډیان خو بیا مو سبا به بیا روغه جوړو شي د خیره سره بیا به وایي چې خبرې اترې کوو نو مونږ خو خبره اترو ته مخکې نه هم تیار او افسوس وپیرې مو چې به یې راځئ چې خبرې وکړو میز کښېنې خپل ثبوتونه خپل شهادتونه راوړاندې کړئ او خپل الزامونه ثابت کړئ مونږ به
او ملامتیا به ومنو که نه نو تاسو به خپل الزامات واپس واخلئ او که نه په خپله هم نه کوئ نو د یو دریم فریق در مخې نه چې کوم دی یا د هغې په لاس یا د هغې په وینا یا د هغې په ځای کې دا ټول معاملات کېږي دی او تور به تور شي سپین به سپین شي خو بهارتیانو داسې یو څیز ته غاړه نه کېښوده هغوی ډېر په نشه کې ډېر په تکبر کې د تکبر سره همیشه ښکته نو سر ښکته دی او داسې ښکته دی چې اوس په خپلو اوږو ټینګېږي هم نه او د یو ټک سره چې کوم دی نو ټول ځوړند دي او لګیا دي کوشش کوي چې څه بیانیه جوړه کړي کوشش کوي چې څه های هو وکړي خو خوند یې نشته او اندروني توګه ورته خلک دومره راپارېدلي دي چې د مودي د استعفا مطالبه کوي په کور ولا حملې کوي خلک راځي او د هغې دغه کارونه چې دا تاسو څه وکړل او د ټولو نه لوی اپوزیشن پارټي چې کوم دا ګاندي خو ورته بلکې د ګاندي یونیورسټي خو ورته صفا ووایي چې دا تاسو وکړل موږ خو ټول عمر په دې کې تېر کړ چې پاکستان او چین د یو بل نه لرې لرې وساتو بیل بیل وساتو ډسټنس اوس کې وساتو چې دا دواړه یو ځای تا خو دواړه یو ځای کړل او داسې د یو ځای کړل چې په جنگ کې هغوی علل اعلان د یو بل مرسته کوي نو اوس خو د کیسه دا صحت ته ورسوله دومره د ورانه کړله چې رغېدلې چې کوم دی اوس د بھارت لپاره خو کم از کم ممکن نه دي د اپریشن بنیان المرصوص نه پس نه یوازې دا چې د پاکستان او د بھارت تعلقات او د بیانیو نوې نوې زاویې مخې ته راغلي دي بلکې په دې منطقه کې په دې سب کانټیننټ کې او بیا په دې ټول ریجن کې او بیا په دې ټوله دنیا کې لګیا دي نوې نوې صف بندي کیږي نو پاکستان دی چین دی ترکی دی او نور ملکونه ښکارا سپټ او لګیا دي سبا نور هم میدان ته راځي ځکه چې شاعر بیا خبره کوي کنه چې مینه کې خلیل غوندې انګار کې نه ودرېږي هغه د ماینو په قطار کې نه ودرېږي نو چې څوک په جنگ کې ملګرتیا نشي کولی ودرېدی نشي رابطه نشي برابرولی نو هغوی به په دغه کې بیا په قطار کې د ودرېدو لایق خو نه دي که نه هغې ته خو بیا دغه ځای یا دغه سپیس نه ورکول پکاره خو بیا د دې لایق خلک پاتې نه شو چې کوم خلک ټینګ پاتې شو دوستي مضبوطه پاتې شو تعلق مضبوط پاتې شو نو د هغې خبرې چې کوم دي نو هغه ډېرې زیاتې ښه دي نن وزیر اعظم صاحب دا خبره هم په خپلو خبرو کې کړې ده چې د پاکستان فوج ایر فورس او د پاکستان ولس او د پاکستان چې کومو خلکو رد عمل ورکړی دی منصوبه ساز دي هغوی داسې کارنامه کړې ده او دومره لویه کارنامه کړې ده او داسې په مهارت یې کړې ده چې هغه زمونږ او ستاسو ترمنځ به دا ډېره موده وي او دا به په یونیورسټو کې او دا به په کتابونو کې د دې ذکر کیږي یونیورسټي خو سره ما د ځانه ووایي ځکه چې اوس کوم صاحب را سره دی نو دغه تعلق د یونیورسټۍ سره دی وزیر اعظم صاحب دغه خبره کوله چې د هغې د دې ذکر به رایټرز چې کوم دی هغه په خپلو کتابونو کې کوي او ظاهره خبره ده چې په کتابونو کې ذکر کیږي نو د هغه ذکر به بیا رسي یونیورسټو ته کالجونو ته طالب علمانو ته او روانو نسلونو ته چې دا سو وشو خو دا خبره چې څه بوسو هغه وسو اوس د نوې سره به شروعات کوو خو دا زمونږ نظر دی چې تاسو ته یکدو یا شاید زمونږ د زړه خواهش وي دغه شان ډېره بیلنس او ډېره متوازنه خبره به را سره کوي زمونږ ډېر ښه ملګري او د جرنالیزم استاد او د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر ډاکټر بخزمان صاحب چې ډېر ښه به طور شاعر زمونږ ډېر خوښ دی به طور انسان ډېر مزیدار شخصیت لري نو هغه را سره پروګرام کې ملګری دی هر کلی ورته السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی ګل صاحب کور مو ودان ډاکټر صاحب څنګه له صحت مزاج مو ښه دی جی شکر دی جی خیر خیریت دی بالکل خجی څه به وایې دا چې څه صورتحال جوړ شو د خیره سره او د پاکستان او د ګاونډي ملک بھارت کم پیښه وشوه او پاکستان ډېر د صبر تحمل مظاهره وکړل او بیا د جنگ نه د ځان ژغورلو کوشش وکړو خو راوتپلی شو چې څومره راوتپلی شو نو د یو جواب سره چې کوم دی ټوله مشاهده بدله شوه د حالاتو د آلاتو هم نو څه به وایې په دې جنگ باندې چې د دې دومره زر د ختمېدو توقع وه دومره زر د نتایجو راتلو توقع وه ستاسو هم که نه په راروان وخت کې د دې به اثرات وي او دا د دواړو ګاونډیانو ملکونو ترمنځ به تعلقات کم طرف ته ځي د خیره
صاحب شاه صابر سے فرمایي چې وایي د سرو لمبو د غرغرو د زور نه دي خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دي خبر جنگ د زور نه دي خبر نو یو خو بھارت زمون د زور هم نو خبر او د جنگ د زور هم نو خبر او تاسو ډیره ښه خبر او کړه چې وسو هغه وسو کنه او جی نو هغه خو موږ ډیر زیات انډر اسټیمیټ کړیو یا د غي دا خیال چې د امن د خواهش چې کم دینو دا چې د دې کمزوري دا یا د جنگ کول نشي جی نو هغه خو هغه ته په سلیریشت پوینټو کې د نن پته ولګیدل چې د موچو غبین ته لاس وروړو نو په خپل پوي شو بل دا چې دا څه تیر شو نو اول خدای چې تاسو ته د ټول اوریدونکو ته کتونکو ته مبارکي بیا په سوسو واره چې زمون فوز چې کوم دی یا فوزونه چې کوم دی غم بریالي شو حکومت بریالي شو او بیا زمون ولس چون کې زمون د حکومت او د فوج په شا باندې ولاړو نو دا ګټه زمون ټول شي کړه بالکل بھارت والی سره بدا وایو هغه ته بیا راځو چې لکه فیوچر یې څه دی او ترڅو چې بھارت کې د نریندر مودي حکومت نو بھارت ته د بل دشمن ضرورت نشته او بیا د نریندر مودي سره چې دغه میډیا ملګری وي کنه نو بیا د تم د بل چا د دشمن ضرورت نشته بالکل هم داسې ده ترڅو پورې چې د سیز فایر او شو خبرو شو لکه جنگ خو کله هم د مسلو حل نه دی جنگ په خپل مسلې خو د دینه دا پته ولګیدل چې دوه اپشنز دي یو خدای دا چې اوس بھارت له دا پکار دي چې د سیز فایر دی او پیس وینډو په تور باندې استعمال کی او خړخته دی برمختګو کی کوشش وکړي چې د خبرو اترو د لارې د مسلې د غستون دي د غشکړې حواري شي خو زما خیال دا دی او دا ډیره بدقسمتي ده چې د دې سیز فایر سره د نریندر مودي حکومت چې دغه نور زیات فرستریټ شو او دای به دغه فرستریشن راتلونکي وخت کې د یو بل واقعي په شکل کې یو بل ډراما یو بل ناټک بدای کوي هغه به هم بیا ناکام کیږي خو قام دی خبردار وي او انټرنیشنل کمیونټي او میډیا دی خبردار وي چې دوی به دغه څه قسمه ډراما کوي بیا او هغه کې به دوی بیا ماتي خوري نو دوه اړخونه دي جی ډاکټر صاحب دا لګیا دي په سوشل میډیا باندې څه تصویرونه داسې راځي چې څه د یو اس ایر فورس چې کوم دی هغه څه لګیا دي سامانونه او خلک وي چې ګوله بارود او یو شی بل شي یا ټیکنالوژي چې کوم دی بھارت ته منتقل کوي چې د تاسو د کمې خدشه اظهار وکړو نو دغه سیسته تکیا ور کوي او کدا سي نه وینو لکه دی دومره د جنگ نه فورن پس سکی په بھارت کې دا څه دی ګل صاحب چې د امریکای د انټرست کوم ته هغه وخت ته ولګیدل کله چې ډونالد ټرمپ ویل چې را د کشمیر د مسله چې د 1500 کال زړه ده کنه نو دین کوم ته دا پته ولګیدل چې دا غي څومره انټرست دی شو کې دا چون کې بھارت په خپل هم نور غیر چا پیر هم د فیک نیوز فیکټرانه کولاو شوی دي نو هغه د پیشنه پشمخان جوړولو ولا خبره ده او تاسو ته خو پته ده چې بھارت په دغه پروپاګاندا کې او په فیک نیوز کې ډیر زیات مخ کې نه د پاکستان خلاف وو کارونه کوي نو دا سیستم نشته او بل دا چې د امریکای په بھارت کې انټرست وی خلاري پاکستان کې هم انټرست ده او هغه د ښکارا داګیزه نه ودرېږي کودرې د خو سپورې بودرې د څنګه چې چین زموږ سره ودرې د ترکیه زموږ سره ودرې د مسقط عمان قطر زموږ سره ودرېدل کنه نو دا هیڅ خبره نشته او دا چونکی یو نفسیاتي جنگ دی سایکولوژیکل وارفیر دی نو بھارت په د دینه د خپل خوخي انټرپریټیشن بکې دغه تشریح د خپل مفادات پرانا کې کوي خدا چې خبره نشته امریکا هم داسې غلطي چره همونه کې ځکه چې پاکستان نه هم د غیر غیدل نشته پاکستان هم د غیر استراتیژیک الای چې د همیشه پاتې شوی دی دا چې خبره نشته جی ټیک ده خدي یو بل خبره جی امریکای خو همیشه په دې منطقه کې تاریخ داسې پاتې دی چې هغه تود میدان ته نه راځي خو چې کله حالات خساړه شي نو بیا لکه د پولیس اف آی آر درش کې په کلار ته پوسونه کوي کنه سره کم غوښ په کم خوینو په کلار تو جنگ لاغوي چرته نه دی راغلي او شاید دا د نمونم اثر وي چې امریکا د برتانیې د کدا چې چا سره یا راځي د ټولو دغه شانتي سټایل تاسو په خلک په دې سوسونو باندې پويږي پاتې شو د چین او د پاکستان خبره نو دا خو د دوستي خو د دوستانه ډیره مخکې لاړله دی باندې لګته سوې ځکه چې دوستي خو د ملکونو ترمنځ د مفادات وي کنه دي دغه خو ظاهر خبره چې مفادات شته خو دا دوستی دا کم ټکی دی یا دا کم خوند دی هغه په مفادات باندې ملک درون دی زیات دی او دا لګیا د نور سیمټی شو نو دا خو بکیدل جی خامخا بکیدل یو خدای د چې چونکی تاریخ لري بل دا چې د دښمن
دښمن چې کوم وي نو هغه بیا ظاهره ده چې هغه نه سړی سټریټیجیک فایده اخیستلی شي او د چین چونکې په دغه زموږ په دې سیمه کې خاص کر پاکستان حوالې سره که موږ خبره وکړو یا د بي آر آی حوالې سره خبره وکړو بیلټ اینډ روډ انیشیټیو چې کوم دی مخکې چې به ورته سی پیک ویل بیا ګوادر پورې د هغې تګ او بیا سنټرل ایشیا پورې نو پاکستان ظاهره ده چې د هغه یو ملګری و اوس خو نور زیات نږدې شوی دی ورته او بیا چونکې د بھارت او د چین ترمنځ هم تاوتریخوالی دی بلکې بھارت نه خو نیپال هم خفه دی بنګلادیش هم ته خفه دی سریلانکا ته خفه ده د ټول سریلانکا ته خفه ده ټول ګاونډیان ته خفه دي او امریکا هم هغسې ورله لاس ورنکړو کومه چې د مودي تمه وه نو ظاهره د چین به خپل مفاداتو ته ګوري او بیا پاکستان چې کوم میچور ریسپانس ورکړو په دې هر څه کې نو هغه نه صرف دا چې امریکي او چین ومنلو بلکې ټوله نړۍ چې دا هغه مني او موږ ته غټه دا وشو چې موږ په سفارتي کچ باندې په فوزي کچ باندې هم موږ وګټله او د هغې ثبوت دا دی چې اوس د نړۍ ټول ملکونه د پاکستان خبره کوي د پهلګام خبره کوي د پلوامه خبره کوي د کشمیر خبره کوي یعنې موږ خپله خبره اوس په خپله نه کوو هغه یې زموږ دپاره کوي نو ظاهره ده چې چین ته پته ده چې پاکستان اهمیت اختیاروي په دې سیمه کې را وخته نو خامخا به ورسره ودرېږي چې بله لار نشته بالکل دا تاسو ښکلې خبره وکړله او جي یوازې دا نه چې فوجي ګټه ده او دا زمونږ سفارتي ګټه ده بلکې اخلاقي توګه باندې پاکستان وګټله په ټیکنالوژي په جنګ کې چې کوم دی نو هغه پاکستان وګټله او د سایبر د دنیا بچاحت چې کوم دی پاکستان ته خلکو ومنو دنیا ور ومنلو او د فضاګانو د بچاحت ټایټل پاکستان ته ملاو شو او چې کوم د پاکستان متعلق سوچونه او فکرونه د ځینو خلکو د پراپګنډې په نتیجه کې او ځینې زمونږ د ملکي اندروني صورتحال چې په هر جمهوري ملک کې دا وي تقریبا نو د هغې ټولو خبرو چې کوم دی کلاکم وشوه معاملات سر ته ورسېدل او یو ډېر واضحه او یو ډېر پاک تصویر چې کوم دی هغه مخې ته راغی نو مستقبل کې څه ګورئ جي د خیره د پاکستان مستقبل خو جي روښانه دی شکر دی او په دې موږ له خوشحالېدل پکار دی او بله دا ده چې بھارت ته دا یاد وي او یا د دوی دا چې کوم هغه ټیکنالوژي دعوې چې کوي یا د آی ټي چې دعوې کوي یا د ملټري چې کوم د دوی سټرنث دي د هغې دعوې کوونکو ته هم پته ولګېدله چې مونږ په بیا هم لکه چې د نو سړه نه خورو که نه او د هر څیز یو حد یې مونږ خو ورته ډېر ویل چې تحقیقات وکړئ مونږ ورته هر قسم آفر هم ورکړو چې تعاون ته تیار یو راشئ په شریکه وکړئ مونږ یونایټډ نیشنز ته هم ویل خو چې اګریشن یې وکړو جارحیت یې وکړو دا د دنیا وکتله چې بس بیا لا وخت تېر شوی نو چې سپینې جنډې بیا خېجولې نو زور یې خو همدومره و نو زور یې خو دومره ښه دا راځم یو بلې موضوع ته چې هغه خو نیغ په نیغه دې سره تعلق نشته دی خو زما سره په پروګرام کې یو بله نقطه هم د دې ایجنډې او هغه په پېښور یونیورسټۍ کې سبا له تعلیمي جرګه کېږي د خیره سره نو په دې کله راته لږ غونته کې تفصیل راکړئ چې دا څه کېږي د خیره نو تعلق نشته هم او شته هم ځکه چې په کار ده چې قانونه چې دی هغه د لیک لوست په میدان کې هم پرمختګ وکړي ځوانان زموږ چې د زلمې کل چې کوم د 15% دی زموږ د آبادۍ نو په کار ده چې دوی ته د تعلیم غوره موقع په لاس ورشي دغه تعلیمي جرګه چې کومه ده ګل صاحب دا د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن چې کوم تنظیم د استادانو هغې رابللې ده او دې کې سیاستدانان هم دي دې کې ماهرین تعلیم هم دي سابقه وایس چانسلران هم دي پکې د حکومت نمائندګي به پکې هم کیږي د اپوزیشن نمائندګي به هم پکې کیږي او د دې مقصد دا دی چې دا وخت اعلی تعلیم ته او خاص کر خیبر پښتونخوا کې اعلی تعلیم ته کوم ازمیښتونو سره مخ دي د هغې دپاره د یو کوټلې کړنلاره وټاکلی شي د هغې حل ترې وباسلی شي موږ ګورو چې یو خو د 18 ترمیم نه پس مسلسل خیبر پښتونخوا دا مطالبه کوي چې صوبایي بلکې یونیورسټیانې دا مطالبه کوي د حکومت نه د صوبایي حکومت نه چې دی د صوبایي هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړي د دې سره سره د تعلیمي بجټ کې اضافه وشي تاسو به کتلي چې د پېښور یونیورسټۍ چې کوم ملازمین دي هغوی ته تنخواه کله په 20 تاریخ ملاویږي کله په 15 ملاویږي جی پنشن هم نشته تنخواهګانې هم نشته ډېر مشکل دي جی نو چې یو تنخواه ملازمین واخلي بیا یو بل مبارکیانې ورکړي مطلب هغه خپل حق ترلاسه کولو نه پس هم هغوی مبارکیانې ورکوي دا ګران کار دی نو د دې مستقل حل راوباسلو لپاره دغه جرګه کیږي او بل دغه هم به دي کې ظاهره د غوښتنه کیږي چې حکومت ته پیسې ورکړي ځکه چې خرچې ډیریږي ورځ په ورځ نو د هغې
بوج بیا په ماشومان باندې پریوزي فیسونه زیاتېږي او ګرانی داسې ځای کې ده چې هغه شته فیسونه څوک نشي ورکولی. نو چې 2 او 3 ماشومان په یونیورسيټي کې سبق وایي هغوی څنګه دا خرچې پوره کوي؟ نو د دې مقصد دپاره دغه جرګه سبا پېښور یونیورسيټي کې کېږي ټیچرز کمیونټي سنټر کې، او دغه ټول پالیسي میکرز چې کوم دي دوی به راځي، دي صحافیان هم شته، هغوی به هم پکې خپله رایه ورکوي. نو په دې غرض دا کېږي. ښه جي، تاسو بینګ جرنالسټ تاسو خو دغه یو کمیونټي د پېښور یونیورسيټي یا کیمپس چې کوم دی ټول یو کمیونټي دی، یو خلک دی، بیا ټیچینګ سره تاسو نیغ په نیغه تعلق دی. د یو آزاد صحافي په توګه باندې تاسو څه ګڼئ چې دا جرګه به بنیادي یا نمایه کردار ولوبولی شي که نه صرف د خبرو تر حده دا څیز خدای مکه پاتې نه شي؟ یو خدا دی چې یو دا جرګه ډېره مخکې پکار او بلکې جرګې پکار وي. یوه جرګه خو کله هم مسله به حل نه کړي، خو یو ښه شروعات کېدلی شي په دغه ټول سټیک هولډرز چې کوم دي په یو پلیټ فارم د یوې جنډې لاندې د یو چت لاندې راوستل، کېنول او بیا په دې ایشو باندې خبره کول. د دې نه څه خو به راوځي چې خو په کار بیا دا چې د هغې فالو اپ وشي او هغه ریکمنډیشنز چې کوم دي بیا هغه خلک چې د چا په لاس کې واک اختیار دی، چا سره پیسې دي، چا سره فیصلې دي، د فیصلو کول ورسره اختیار دی، هغوی سره بیا کېناستلی شي، ورته وویلی شي چې دا د خیبر پښتونخوا د 15 ضلعو کې چې کومې 14 یونیورسيټیانې دي د هغوی دا مشترکه مسلې دي، راځئ چې په دې باندې خبره وکړو. نو هله به څه فایده کوي. ادروایز که نشستن گفتن خوردن برخاستن کیږي نو بیا به څه فایده ونه شي. پروفیسر ډاکټر بخت زمان یوسفزئی صاحب، ډېره مننه تاسو وخت راکو، خوږې خبرې مو راسره وکړې. د همیشه په شانتې د سونو پښتونخوا لخوا زمونږ لخوا یو جهان مننه. خوشحاله آباد اوسئ، عزتمند اوسئ. جی قدرمنو، دا زموږ سره بخت زمان یوسفزئی صاحب او خبرې اترې کولې د جرنالیزم حوالې سره هم او په علاقوي صورتحال باندې هم، او بیا سباله چې کومه تعلیمي جرګه کیږي په پېښور یونیورسيټي کې د هغې ذکر هم موږ تاسو سره کوو. او دا ټولې خبرې لګیا دي چې کیږي او د تعلیم په حوالې سره وي چې د یونیورسيټو ذکر وي نو د کتاب ذکر خو به خامخا وي. او لکه څنګه چې تاسو ته مې وختي ویلي، وزیر اعظم صاحب هم دغه وی چې دا کومه کارنامه د فوج لخوا او زموږ د فورسز لخوا، د سکیورټي ایجنسو لخوا او زموږ د انټیلیجنس د ادارو لخوا، دا زموږ په دې خلکو کې په دې قوم کې یو عجیبه دغه راغلی دی. او موږ داسې په ډېرو خبرو باندې په تفصیل کې لاړ نه شو. ایرفورس زموږ یو ډېر لوی طاقت دی ماشاءالله، او هغې ډېره بهترینه اعلی کارکردګي ورکړې ده. خو دا ټول یو مجموعي بنچ دی او د دې کې د ډېرو خلکو د ډېرو ادارې خو ټول یو د سکیورټي ادارې دي زموږ، خو د مختلفو څانګو پکې بیل بیل کردار دي چې هغه ټول ډېر زیات جوت دي. په هغې کې د انټیلیجنس چې کوم وینګ دی او د هغې کردار او د هغوی کار او د هغوی صلاحیت او د هغوی تیزی او سرعت چې کوم دی، هغه هم دشمن ډېر زیات پریشانه کړي او بلکې وار پاره ته خطا کړي. او هغه فایلونه چې هغوی به پکې پټ پټ دستخطونه کول، یو بل ته به خیل نه د هغې کاپیانې او د هغې نقلونه به چې کوم دی زموږ د منصوبه سازو په میزونو باندې پراته. دا کار اسان نه دی، د دشمن د خولې نه یا د دشمن د مزغو نه څیز رایستل او د هغې په ضد کې کارنامه کول یا کارروایي کول، دا چې کوم دی بیا یو وخت دې ځای ته رسوي چې همدغه شانتې کمپیکټ کارروایانې کیږي چې هغه نه دشمن چې کم دی نو سمېدو ته پرېږدي او نه هغه لاس پې وهلو ته پرېږدي او نه هغه سوچ بیچار ته پرېږدي چې په ځان څوک پوهېږي نو دومره زخمونه یې خوړلي وي چې بیا هماغه خپل زخمونه سټي لګیا وي او دنیا ته درخواستونه کوي چې جنگ بس کې، نورې خبرې به سره بیا په میز باندې کوو. خو دا هله ممکن ده چې څنګه تاسو ته مو وایي چې وزیر اعظم صاحب وي د مستقبل رایټرز چې کوم دي هغوی به په دې باندې غټ غټ کتابونه لیکو. دا کتابونه به انشاءالله زموږ په یونیورسټو کې، د دنیا په یونیورسټو کې بیا چې کوم دی نو ویل کېږي او ښودل کېږي. به زما په لاس کې یو کتاب دی او جنگ مسلسل، زموږ ملګری صحافي شمس مومن چې کوم دی دا شپږم اووم کتاب دی، د خیره سره اووم کتاب دی ځکه چې اووه رنګونه دي. او د دې نه مخکې هم د هغه شپږ کتابونه چې کوم دي نو هغه چاپ دي او په هغې کې د پښتونخوا وسایل او د مومن قبایلو ذکر او بیا په کې شپول او په هغې کې هماره هیرې او دوه نور کتابونه او بیا د هغه شخصیت او دا ټولې خبرې د جنگ او د دې منطقې په حوالې سره ټول صورتحال چې کوم دی، بلکې د 9/11 نه را دېخوا ټول صورتحال
صورتحال په دې کې یو ځل د بل انګل نه بیان کړی شوی دی او ظاهره خبره ده چې دا کوم اپریشن وشو په دې باندې هم کتابونه خو راځي کنه داسې خو نه ده چې کتابونه به نه لیکل کېږي کتاب ډیر ضروری دی او پکار ده چې مونږ او تاسو په هغې باندې وخت ولګو او په هغې لوستو باندې ځان ورواچو چې پوه شو په خبره باندې په کتاب کې دي سو د کتاب منشا او غرض څه دي نو دا جنگ مسلسل دا د کتابونو د تسلسل یو بل کړي د شمس مومن لخوا اوس را سره ارباب صاحب نو نور چې کوم دی د پروګرام مخکې بیا یو نو خبره اترې نور هم ډېرې دي او د جرنالیزم حواله سره هم او د ژوند حواله سره هم او د اصلي مسله چې کومه ده هغه د پیس او کنفلیکټ ده او چې د پیس او کنفلیکټ مسله وي د امن او د ټکراو مسله وي او د امن او د تضاداتو مسله وي او په هغې باندې د محترم پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی صاحب آرا شامل نه وي نو ظاهره خبره ده چې موضوعات هم نیمګړي وي بحث هم نیمګړي وي او هغه چې کم ډیپت وي د خبرو په هغې کې اوپروالي وي سطحي پن پکې وي نو زموږ سره د خوشقسمتۍ نه ډېر محترم پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی صاحب چې تعلق د پېښور یونیورسټۍ سره دی پیس اینډ کنفلیکټ چې کوم انسټیټیوټ دی او نور پیر روخانو د هغه دونه ډېر کارونه دي چې ټول خو پکې نشو ویلي خو نیغ په نیغ ورته سلام وایو السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه تاسو طبیعت ښه دی جی الحمدلله تاسو ښه شکر الله کړه نو ډاکټر صاحب مونږ دا یو تاسو سره زونه مسلسل کوو د خپل عامو خلکو نه مو د خپل پوهانو نه مو د نظر لرونکو نه مو چې د ډیر وخت نه پاکستان کوشش کوو او ریکوست کوو چې یاره خبرې کوو په خبره باندې ځان پویو تاسو په خبره ځان پوی کوو ثبوتونه شهادتونه یو بل تکیږي دوی چې په د معاملاتو حل چې کوم دی پرمنه طریقې سره روباسو خدا سي مخالف پریک چې کوم دی هغه نه منله او بار گزارونه کول خو چې یو غلز یو خوړو د پاکستان لخوا وته رد عمل ټیک ټاک ورغې نو په سبب باندې بیا د جنگ بندي درخواستونه چې کوم دی په ټوله دنیا کې شروع شو په کې بین الاقوامي ورولې خپل کردار لوبول شروع کړ نو تاسو څه غنئ چې دا تاسو څه خیال چې دا جنگ بدون زر ختم شي او دا معاملات په دومره زر چې کوم دی د ډست ول سیټل ډاون کنه د کې سونور سو د کېدو امکان موجود یا پکې مستقبل قریب کې څه خطرات شته جی جنگ د نن زماني جنگ د ایټمی قوتونو ترمنځ ډېر اوږد بچري هم نه وي یا سپیشلی دا چې چرته پریټي یو شان دی یعنی د دوه قوتونو یو شان طاقت نه لري هندستان ډېر لوی ریاست دی اقتصاد ډېر لوی دی د افرادي قوت ډېر لوی دی د ټکنالوژي ډېر لوی ده نو دا چې کمزور سره بیا هغه هتیار استعمالي چې کم هغه خپل ډیفنس کې استعمالول شي او پاکستان سره دی وخت جی ایټمی اساسي او د قوت چې هغه په اساس باندې دی د ټرانسفر کوي ټیک نو په دې صورت کې کدا جنگ خدا نه خواسته او دې دوه نو هم ډېر نو دې یعنی دا میکسیمم به میاشتو زیات بنو ورس کې 22 اپریل نواله یعنی جنگي کیفیت خلا تعریف په دوه ریاستونو په عوامو باندې خصوص په ریاستي ادارو باندې په سټریټیجیک اسټس باندې په افواج باندې هغه 10 مئی پورې انیشل ورځ راغی جی او د کلایمکس د 10 مئی د واقعي سره وشو اوس د مخکې سکول دی آیا مونږ به دوه ریاستونو عوام یعنی مونږ د هندستان بیا وکړه د هغې چې کوم د تیر درې حکومتونه کوم د مودي سي پاتې شو نو هغې هندستان نه د هندوانو ریاست جوړ کړو مخکې هندستان د ابوالکلام آزاد هندستان او د هندستان صدر چې هغه مسلمان پاتې دی چې ډېر ښه لیډرشپ دی هغه نه د هندو پاکستان هندستان جوړولو د هغې نتیجه دا وه چې
چې کله داسې یو کلایمکس راغی نو ټولو هندوستانیانو بیا سپیشلی د هندوانو په سترګو باندې پټۍ وي هغوی چې بس دا پاکستان ختمو نو هغه څیز آیا دې خوا دې غاړې هم ډېر زیات احتیاط نه کار اخیستو پاکستانیانو ډېر د پیورلی دی د پاکستان فوج باندې انحصار او پاکستان فضائي باندې انحصار ساتل دی او دنیا غي اپریشیټ کوي چې پاکستانیانو په ځل باندې په حالت جنگ کې فیک نیوز هم کاونټر کړی دي نیریټیو هم ټیک ساتل دی او عام خلکو د میز په ځای هندستان ته یو قسمه پیغور ورکړی دی او یو هغه ورکړی دی چې د جنگ د نن زماني لار نه ده نو د دې ګټه نه بعد د دې فتح نه بعد د دې بریالۍ نه بعد اوس موږ نور زیات احتیاط کوو او هندوستان عوامو ته او حکمرانانو ته دا زموږ درخواست دی دا زموږ غوښتنه ده چې په دې ریجن کې جنگونه ډیر شوي دي اوس چې د ترقۍ لاره دا ده چې دواړه ریاستونه کینی او د دې بنیادي شخړه د دې دواړو ریاستونو ترمنځ کشمیر دی په کشمیر باندې خبرې اترې وشي نو دوی په دې ریجن کې دوه معاملات دي او بیا په افغانستان کې جمهوریت نظام یا یو داسې ریاست چې کوم د عوامو په مرزه سره قایم شي نو هغه خو د افغانستان کې وکیږي او د دنیا مختلف واحدې مختلف پارټنرز وسره دي او د هندستان او د پاکستان منځ کې پرابلم دا چې د ځوان اټومیک قوت دي نو دی وخت کې زه خو داسې ګڼم چې د پاکستان چینلز اکابرین دانشوران اکیډمیا دا هندستان حواله سره چې خبره کوي امن خبره کوي پاکستان کې دنه زما ډیپندنس په دې باندې خپل د طاقت سرچشمو په جنم هغه زما ځلمې کوم دي تاسو ګورئ سباله په دې حق د پښتونخوا چې د جامعات او جی څلور د شپږ د یونیورسيټي د پښتونخوا کې او جی د دې تعلیمي نظام باره کې ډېری ګوتې چتیږي او استادانو تنخواګانې نه دي بیا غیر تعلیمي د سټوډنټانو تعلیم ځای شي بیا استادانو لګي راکړي او جی حکومتان هم د شانتي او دیارلو څخه نه د تحریک انصاف حکومت هم نه او جی نو سباله په دې حق لري لوی تعلیمي جرګه جوړه ده چې د خیره او په هغه جرګه کې د حکومت مشران هم دي ډاکټر سیف سے مینا خان افریدی سے طارق سی ایم سے پرینا شری گورنر سے پرینا شری می افتخار سے روان دي افراطی خټک سے د شیرپاو سے د څومره چې سیاسي ګوندونه دي مشران ټول راځي ټول مشران زموږ چې کوم دانشوران دي صحافیان دي تاسو هم دا غي دعوت نامه راغلي ضرور جی بالکل وایس چانسلر دي سټوډنټس دي پیرنټس دي اوس دا تعلیم خبره چې په دې سبا ټول ورځ باس روان دي دا شان زموږ د صحت په حق لا یو تعلیمي جرګه پکا دا یو جرګه د صحت په حق خجی زموږ د ټیکنیکل ایجوکیشن د صوبې څنګه پکار دی چې موږ د سی پیک کم را روان وخت موږ خپل نو ځلمې کول څنګه غته تیار کو جی د سایبر ټیکنالوژي او د نن سبا چې کوم د دنیا مقابلې دي هغه اوس د تورینا او د اسپونا او د ایون د بمونو نظر نه بمونو ټینکونو نه موته جی اوس خو بالکل بل شان صورت حال شو سایبر وارو تاسو کولی چې د رافیل په شان جال زکه د چې هغه لون کون شو جی دې مطلب دی چې سایبر ټیکنالوژي نو خپل روان زمې د پاکستان د آبادش 30% دغه خلک دی ریاست خپل وسایل په کار چې دې توقف کی او زموږ روان نسل په دې کې تیار شي غنینو بیا به موږ دنیا ته ګورو او بویګو ومنه چې کوم نه وار غوځار خورم لګي نو الله دې هغه روز نه راوړي امين او دغه زما د روان وخت لپاره دا به یو وختونه چې په دا ډیسکورس بلډ شي او د میډیا د لارې څنګه چې موږ هندستان د شکست ورکړو او جی هغه شانتي ریسپانسیبل میډیا غربت له شکست ورکړي بیروزګاری له شکست ورکړي او هغه سوچ له شکست ورکړي چې هغه لا علمي او بے تعلیمي خوري ٹھیک ده خبره دوه شوې پروفیسور صاحب یو خو د تعلیمي جرګې ایجنډا شو او چې وګورو نو باین لارج دغه زموږ د قومي ایجنډې دغه سیده چې موږ په ایشوز باندې او په معاملاتو په ویخ باندې ځان پوه کو چې موږ ته مسلې ولاړې د کم ځای نه د هغې بنیاد به حل کېږي د چرته نه موږ به مخکې لاره څنګه مومو خو اول دغه پوښتنه کومه چې لګیا دي د دې اپریشن یا د دې لسمې مې د واقعې نه پس او د سکیورټي فورسز د پاکستان د فوج د برترۍ نه پس
او د سایبر د بادشاهت او د فضاګانو د بادشاهت نه پس دا اوس یو حقیقت ته دنیا ومنله او ټوله دنیا لګیا ده د هغې اپریسیشن هم کوي او د چې کوم ذمه دارانه رول پلی شو په هر لحاظ سره د هغې هم صفت کیږي. نوې صفبندي خو به اوس خامخا کېږي، هرومرو به کېږي او په بلاکونه تقریبا واضح دي. نو دې باندې لږ زمونږ د اورېدونکو مازغه خلاص کړي چې را روان لنډ مستقبل کې څه کېدونکي دي، بلاکونه څنګه جوړېږي او د ترقۍ لارې به په کوم طرف پرانیستلې کېږي. ګورې چې د دنیا مختلف خلک وایي چې امریکا یو خوا زمونږ دانشوران دا وایي چې د انډیا د دې حملې یا د دې سوچ شاته مغرب ولاړو سره د امریکا جی او بل خوا وایي چې امریکا راغو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دزبندي وکړه. صحیح. نو دا دوه خو متضاد خبرې دي. خو چې تاسو دې ته لږ جبر غور وکړئ نو امریکای خپل ساک بچ کړ. یعنی اوس امریکا دا ویلې شي چې د پاکستان څخه دوه قسمه ټیکنالوژي دي په جنگ کې، یو F-16 دی او یو J-17 دی. جی بالکل. هغه ځان هم بچ کړ چې دې نه وړاندې چې د جنگ کې څه نور څه حادثات شوي دي. جی او فرانس او روس او هندوستان او اسرائیل د دې ټیکنالوژي تباہی بربادي نه بعد د امریکای د ټیکنالوژي نمبر راغلی دی. هغه راسي کو آلمو چې نور ریزنز هم ډیر دي. جی بل هغه ته یو ډیر غټ د یوکرين په کیس کې رسیدلې ده چې ټرمپ خبره اورېدو ته تیار نه دي. سو هغه یو ډیر ګولډن اپورچونټي و چې خپل لیډرشپ را بحال کړو، ارضي بحالي ده. حقیقت دا دی چې د دنیا دی وخت کې دل څه کنه د تل درنه د مغرب نه اوس مشرق طرف شوی ده او دا د مغرب د تل چې روس روزه یعنی کتیږي سپکیږي لګیا ده او مشرق تل درنیږي. نو ځکه دې ریجن ته ګورم نو مستقبل کې دې څه روان دي. یو خو د مشرق خپل د حکمرانۍ یو طرز حکمرانی ده. جی ما ته د موجوده طرز جمهوریت هم په خطر کې ښکاري. ښه ځکه چې موږ کله مسلمانانو تاریخ وګورو او موږ د مشرق د ساوث ایشیا او د سنټرل ایشیا تاریخ وګورو یا موجوده حالات وګورو، نو هغه جمهوریت نشته کم چې د مغرب جمهوریت یعنی د برتانیې جمهوریت نظام کم ایډیالز دي هغه نشته. د کیپټالیزم هغه بنیادونه چې کم د مغرب دي هغه نشته. نو دی ریجن کې به معاشي سیاسي سماجی بدلون راځي. شنګای فورم اهمیت اخلي. د پاکستان الایمنت خوش قسمتي ده کله دا بوم را روان دی، کله دا شفت را روان دی په پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په صحیح ځای کې ولاړ دی. ګډ او دا ترانزیشن د ډیر ریپیډلی کړی تاسو دا شفت دی. کله چې پیک شروع شو هغه وخت شروع شو بیا غیمنس کې لګ بریک راغی. پاکستان په هر نه پریشر پاکستان یو وخت کوشش وکړ د ایران سره د ګیس پایپ لاین ټولو هغه ورته بریک لګولو ځکه چې دنیا ته دا پته و چې پاکستان هغه څنګه کوڅه ده چې هغه د لارې چې زینو د ایشیا یعنی ساوث ایشیا سنټرل ایشیا کنیکټیویټي د پاکستان د لارې ده. جی او اوس داسې یو وخت راغی چې د یو څو ورځو د واقعیت وو هغه باندې لارې کولاو او پاکستان اوس دی کنیکټ کوي لګیا دی ساوث ایشیا سنټرل ایشیا او په دې کې د چین لیډرشپ مسؤلیت کې لګیا دی او د چین مکمل اعتماد په پاکستان صرف نه دی بلکې دا غي انحصار په پاکستان دی. د پاکستان دا غي ټیکنالوژي لا هغه هیومن ریسورس پر څه کومه ده گروث ورته غلې بریاله ورته. جی بالکل. خجی دا ننم چې کوم داغي دا J-10 جازونه دي داغي بین الاقوامی مارکیټ کې 20% چې کوم دی 0% پاغي کې اضافه شوی دا او داغه شیر چې کوم دی مخ په بر باندې روان دي. ډاکټر صاحب لګره تدام وایي چې لګیا دی د امریکای صدر چې کوم دی د سعودي عرب په دوره باندې دی او نن پکې چې کوم دی یو بل ټرننګ پوینټ راغلی چې د شام صدر سره ملاقات شوی دی او هغه پکې یو مطالبه کوي چې تاسو پوهی چې هغه سم مطالبه کوي د سعودي عرب نه سغواړي او د شام نه سغواړي او زیره خبره کدا غزنه دغه مطالبه ترکیږي نو ټول مسلمان
دنیا چې کومه ده نو هغه به بیا ترو کېږي. دا چې دا نوې کم بلاکینګ کېږي یا کم نوې تاسو صفبندي یادوي دې کې دته دا ظاهره خبره ده د دورې خو د مخکې نه چې کوم دی نو پلان وه نو دې ته دا اډوانټیج حاصل شو که نه دا به دومره لوی فرق ونه غورځوي؟ ولې چې دا خو موږ چې کله سنډیکیټ په میټینګ ګورو که نه او یو ایجنډا پوینټ به مو دا په نظر کې ساتلی و د هغې نه مخکې موږ د هغې سره ملته دلته دوه درې ډیسیژنز داسې وکړل چې هغه را روان وخت به معقول جوړ کړو. جی ټرمپ صاحب د ډے ون د یوکرین کې زه روغه راوستل غواړم سوله کول غواړم بیا چې دی د چاینیز فیسیلیټیشن د سعودي او د ایران ترمنځ چې شو په هغې باندې چې دی نو څه ډېر زیات رد عمل ونه کړو. بیا اوس یې دعوه وکړه چې ما د پاکستان او هندوستان منځ کې د یو نیم عرب انسانانو ژوند بچ کړو او هغې نه فوراً بعد سعودي عرب ته ځي سعودي عرب ته وایي چې ته د اسرائیل سره روغه وکړه تعلقات بحال کړه. نو دا تاسو وګورئ یو سیکوینس دی. جی دا کلایمکس دا دی چې په میډل ایسټ کې هغه اسرائیل مناول د دې ریاستونو د اړه خو بالخصوص د سعودي عرب د اړه دا هغه خواهش دی او هغه دې خواهش زار تکرار سره وکړو نن هغه لاړو کته خبر رسیدو خواهش دا چې دا اناونسمنت دا په پریزنس کې وشي هغه نشو او هغه خبر موږ چې کومه مخې ته راغله نو هغه محمد بن سلمان شاهزاده د سعودي عرب جی هغه دا غوښتنه کېښوده چې اسرائیل په غزه کې د بندیو کې او د غزه د آبادۍ خبره دی اول وشي. نو که د دنیا کې اسرائیل د نور ریاستونو د مسلمانانو غوښتنه څه ده چې ریاستونه د جوړ شي اسرائیل او فلسطین او دواړه د خپل ژوند دی کوي. جی دا سیس کې په دې باندې خو دنیا خوشاله دي چې هندوستان او پاکستان د کشمیر مسله د کشمیریانو د مرزي مطابق حل کوي بیا خو زموږ د هندوستان سره داسې مخاطبت نشته. جی خو په امن سره وجود بیرون واړو نو خو تر دا حال چې کوم د ټرمپ صاحب دا مطالبه ولا هغه کاونټر مطالبه د سعودي عرب نه ډېره مضبوطه راغلې ده او د ماخذ د خطر په دخل ته ولاړه ده. ټیک شو. خاجي دا تاسو د کشمیر ذکر وکړو ټرمپ صاحب خو په دې کې چې کوم دینو ذکر وکړو خبر کې خو په قدم چې هزارو سال او کلوي 1500 کال مخکې په خوانه ماته خو نه یاد چې دا دونه په خوانه مسلې خو د دې ټولو خبرو څه مطلب دی؟ جی دې ته ولګ مونږه پرووربیل ایکسپریشن وایو چې بعضی مشران لکه ټرمپ چې مونږ خپل کانټیکس کې ګورو دا زموږ مشران چې کوم یا اتیا او تورسي او هغه چې خبرې لا زور ورکړي او اهمیت ورکړي نو هغه وی دا زرګونو کالو زړه مثلا ټیک ده. نو زما په خیال د ټرمپ صاحب دغه بیان نه دی دا مطلب واغستې شي. ټیک شو. ټیک شو. او خبر یو دا مسله حل شي نو د لسمې مې د واقعي او د پاکستان د بهترین حکمت عمله خو دا مسله لګیا د په بین الاقوامي کې چې تکړه د پاکستان زیات چې کوم دی بین الاقوامي رورولي د کشمیر ذکر کوي چې کوم زموږ د باره یو ډیره خبره ده. وې هندوستان ویلو چې ما سنتاس معاهده ختمه کړه یا سسپند کړه. پاکستان یې په بدل کې چې ما شمله معاهده سسپند کړه. ټرمپ راغی هغه ما شمله معاهده ختمه کړه او سنتاس معاهده باندې به مذاکرات کې تاسو په یو ټیبل کې هم په شمول کشمیر. ټیک. ځکه چې کله هندوستان او پاکستان د امریکای د سرپرستۍ لاندې په یو درېم ملک کې دي نو شمله معاهده کې دا ویل شو چې دوه ملکونه پرایویټ خپل مسلې کوي. د درېم ملک کې میډیټر په کې راغی نو شمله معاهده لاړه. ټیک. او چې شمله معاهده لاړه نو بیا کشمیر واپس هغه سټیټس بحال شو کوم چې یو ان جنرال اسمبلی د ریزولوشن. ټیک شو. ټیک شو دي. ډاکټر صاحب خبرې ډېرې دي تاسو مې ډېر وخت واغستو او یو سرسری د غلطه ده چې کومه سباله تعلیمي جرګه کېږي په پیښور یونیورسيټي کې چې د پیښور د یونیورسيټي او د کیمپس استادانو چې کوم ارګنایزیشن دی هغه دا جوړ کړی دا سونه خوشبینه تاسو چې دا به د یونیورسيټي او د پروفیسورانو بل خصوص او زموږ تعلیمي مسایل دي د حل کېدو طرف ته بدا یو قدم وي یو لړۍ به وي کنه دا به یو پوره سیریز کول غواړي او په دې خبره باندې لا ډېر خلک نه دي پوه څوک چې فیصله ساز دي. ولې د جامعاتو
د مسایلو حواله سره دا ډېر نشي نو دینه ډېر زیات توقعات لرل چې دې کې به فورا مسله حل شي دا خو کې دې نشي په دا اکثره جی د دې په توسط سره ډېری خبرې را مخامخ شي یعنی زما یو شاګرد چې د خبر پونتون یا د بلې پونتون نه یو څنګه نه سبق وایي چې جی او اسسټنټ یا ډیپټي کمشنر شي دا غره 50 کروڑ روپیه اختیارات چې هغه سیکشن پولیس یا 50 کروڑ روپیه سینکشن کول شي سره اختیار دی ټیک ده او زما د 21 ګریډ پروفیسور سره چې 15 کالونه پی ایچ ډي پوسټ ډاک د مغرب نه سبق ویلې دلته تعلیم ورکړي اصل دا اختیار نشته 50 کروڑ سره 15 کروڑ سره 50 لک نه 15 لک نه 50 زره نه 15 زره نه 1500 روپۍ یو شاګرد لا دا اختیار پروفیسور سنی چې اکاونټنټ ته یونیورسيټي ته 1500 روپۍ ورکا دې په دې نوخار کې یو سیمینار دی دې کې د ماشوم شرکت کې ځکه چې موجود ده په احمد ټیک اوس چې دومره او د دې وجه سره چې وسایل نشته د دې وسایلو دستیابي د چا کار دی د حکومت کار دی یو پروفیسور 15 کاله سرویسو کې ریټایر شي دا هغه پنشن نشته دی پنشن هغه شی دی چې د ډې ون د سیلري ایستلو یو درې مېسا هغه د حکومتي ساري او ویت پروفیټ اخیره کې د نمبر بالکل ټیک نو دا ټول هغه والدین ځان له جاړي چې به زه په صوبه څو کم زما بچی ته تعلیم لذي تاسو ته شپته زره بیا زره د پرایویټ یونیورسيټي په شان کې او کان ګران دي جی حکومت وي خپل وسایل په خپل پیدا کړي نو به زما کار خو تعلیم خو دي تاسو دې له پرتی کړم کته ما ته ویلې چې ته په فیکټری چلې کته ما ته ویلې ته په دکانداري کې نو ما بیا خپل سوچ کړو نو سوچ په مې کولو جی نو خو هغه تعلیم لیم ته تعلیم نه ورکوم ریسرچ نه کوم ته ما ګرام کړم ته کوم ریسرچ ته ما د هارورډ سره کمپیر کړو د هارورډ خو د یو کال بجټ د پاکستان د 500 کالو اجتماعي بجټ نه زیات دی ټیک ته مال هغه وسایل راکا زما بچي زما ګوري چې زما اداکار فردوس جمال دی او دلیپ کمار دی او قبل دی هندوستان ته زی لاهور ته زی کامیابی کې په هر ټول نشي کامیابی لري د ساتیټر نشته نو چې دغه شانتي چې ته په پښتونخوا بچي زی په ګوګل کپنه کې داغي بین الاقوامي مشرتي جی په امریکا کې په یورپ کې په عرب ملکونو کې زموږ ډاکټران بچي یا لکان چې نکي ناس دي ریسرچ کولې شي کامیابیان یا سلی او زیدل ته په میډیا خیم او فخر سره خیم هغه بچي دي نو څو په دې کامیابی نشي اصل ته هغه ارم نشته تل کې میکل نه پیسې نشته لیک نشته تحقیق له بچی سفر له نشته او فیسونه زیاتی نو دا ټول سيزونه دي چې په دې به ان شاء الله سبا تفصیلی خبرې کوي ډاکټر صاحب خو ورځ ته غواړو الله پاک دوی چې سبانه ورځ د لسم مې په شانتي زموږ په تعلیمي میدان کې یو ټرننګ پوینټ ثابت شي او د کامیابو یو نوې سلسله پرانستلی شي او زموږ تعلیمي معیار او تعلیمي سہولتونه او تعلیمي ماحول چې کوم دی دا ټول بهتر شي بلکې بهترین چې پاره کې الکان جنکه محفوظ هم وي پاره کې استادان په کلار وي مازغیب سیټ وي هغه ته تنخواګانې پنشنونه په وخت ملاويږي او پاره کې د پښتونخوا شپږ دیرش یونیورسيټي چې کوم دي دا ډیره ترقیو کې او دا نور ډیر شي او نور کیمپسز قائم شي چې زمونږ معیار اوچ شي زمونږ ژوند بهتر شي د وخت را کولو ډیره مننه پروفیسور ډاکټر جمیل چترالي صاحب شکریہ جی قدرمنو دا زموږ د نن پروګرام او تاسو اوریدو او خبرې ډېرې دي خو دومره ډېرې وي چې هغه بیا راغونډېږي نه موږ خو راغونډو ځکه چې زموږ کار هم دا دي خبرې خورول او خبرې راغونډول خو په دې پاک بھارت جنگ کې چې کوم دی دا کار وشو چې د پاکستان میډیا د پاکستان سوشل میډیا د پاکستان قوم د پاکستان ادارې د پاکستان ولس ټول یو شو یو आवाज او یو خبره وکړه او دا غیر ډیر لوی اثر ښکارا شو کال را سره دی یو اخیری پمنډ بدا هم واخلو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه محمد حسین خبرې کوم ضلع جمرود نه محمد حسین صاحب په خیر علي هر کله د تویم د زړه سره په هر کله تاسو ټیم ته ټولو ته هر کله ډیر شکریا سبا وای زړګیا پروفیسور څخه خپل خبره وکړه زه صرف یو ریکوست درته کوم چې زموږه کانټیکټ نمبر هم ځان سره پوښولي کنه خجی زمون په علاقې کې د خزو د جنکو د سکول په ولا کنه پرینګلیش ته ونه میډل شته کنه زه د ټول اوریدونکو ته لګا د میډیا ولا کې ادارو ولا یو که هر محکمه یو که هر ام پی او منګانو بيخي د لاړو داسې ورته ګوري لکه چې بيخي په سپک نظر راته ګوري تاسو د کلی علاقې پورا نوم څه دی پورا پتو خیا کنه
د جمرود نه موږ په 2 کیلومتره کې ولو میله علاقه وته وای ولو میله ها او نه پکې پریم نشته او نه پکې میډل شته او 4-5 کیلومتر کې موږ ته د جنکو سکول نشته د مالوریان دي لره یو بل سکول په خپل وز ګرمي شو ولا سکول کې نو ول حالات خراب دي ورته ټیک وای محمد حسین ډیره ښکلې خبره تاسو وکړه او ان شاء الله العزیز تاسو आवाज دنیا اوري هم او الله دې وکړي چې په دې باندې متعلقه حکام چې کوم دي فوري توګه عمل درآمد وکړي او تاسو دا مطالبه پوره کړي چې دا خو ډیره جنون خبره ده او خیبر ضلع خو چې کومه ده د دهشتګردۍ ترهګرۍ ګډ پاتې شوی دی او دا د تعلیم په کمی په وجه باندې دغلته کې ډېرې مسلې مسایل شته دي نو ان شاء الله العزیز غالب امکان دی چې کوم د دې ام پی ای ام ان ای دی پکا د شغوی د خپل ولس دغه مطالبه ته او دغه ضروری مطالبه ته توجه کی او د سرکار نه دغه تک سکولونه وغواړي ورکی او پاغي کې ماشومان جنکه الکان بچیان سبقونه وې ځکه چې دا زموږ مستقبل دی او په دې باندې زموږ ملک سباله ترقی کوي روخانه کوي به دا پروګرام اکثر ترسيږي تر بل پروګرام هم په لوی لاس پارم د خپل ګیر چا پیره خلکو ډیر خیال ساتي